الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا خطبہ
حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید الله تعالی بنصر عزیز د کال 2014 فروری د میاشتې 20 فروری په نیټه د بیت الفتوح لندن ارشاد فرمایلی و. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بیٹے کے اپنے ایک بیٹے کے پیدا ہونے کی خبر دی جو ایک سالے اور بہت سی پرون شلمه فروری تیره شوه. دا ورځ په جومات کې د مسلم موعود پیشنګویۍ په حواله خاص اهمیت لري. هغه پیشنګویۍ کې حضرت مسیح موعود علیه السلام د خپل د یو زوی د پیدا کېدو خبر ورکړی و چې نیک صالح به وي او نور ګڼ صفتونه به لري. تیره جمعه هم ما د حضرت مسیح موعود علیه السلام د نشانونو په حواله ذکر کړی و. نن ما دا مناسبه وګڼله چې دا جمعه چونکې 16 فروری سره جوخته راغله نو په دې وجه به زه د هغې پیشنګویۍ ذکر وکړم چې حضرت مسیح موعود علیه السلام یو عظیم الشان نشان ګرځولې ده. د معترضینو په جواب کې هغوی دا وضاحت فرمایلی دی. تاسو اعتراض وکوئ خو دا د بشري طاقتونو نه بالا خبره ده چې داسې پیشنګویي دې وکړی شي. او پیشنګویي صرف دا نه ده چې یو زوی به پیدا کېږي بلکې د یو داسې زوی د پیدا کېدو پیشنګویي ده چې لوی عمر به وي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ژوند کې به پیدا کېږي. حضرت مسیح علیه السلام فرمایي چې که دې اعلان ته په جوور او د انصاف په نظر وکتل شي نو په دې اړو څه شک پیدا کېدی نشي چې دا د خدای پاک یو نشان دی. هغوی معترضینو ته فرمایي چې که څه شک لرئ نو داسې قسمه یو پیشنګویي چې دا قسمه نشان پکې وي وړاندې کوي. فرمایي چې دا هغه مقام دی چې تاسو سترګې وغړوئ او وګورئ چې دا یو عظیم الشان آسماني نشان دی. او لکه څنګه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد هم دا و چې د اسلام حقانیت او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عظمت ټولو ته ثابت کړي. نو دلته هم چې هغوی دا پیشنګویي او دا نشان وړاندې کوي نو دا نه فرمایي چې دا زما د صداقت څرګندونه ده بلکې فرمایي چې دا آسماني نشان خدای پاک زموږ د نبی کریم رؤوف رحیم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د صداقت او د عظمت څرګندونې لپاره ظاهر کړی دی. او دا نشان په حقیقت کې یو مړی راژوندی کولو نه 100 درجې زیات اعلی اولا او اکمل او افضل و اتم دی. هغوی وضاحت فرمایي چې مړی راژوندی کول خو صرف بس دومره وي چې یو روح لږې مودې لپاره واپس راوختلی شي لکه څنګه چې بایبل کې د حضرت عیسی علیه السلام یا د نورو انبیاو باره کې لیکلی شوي دي. په دې باندې هم د اعتراض کوونکو اعتراضونه موجود دي خو که د یو مړي راژوندی کېدل ومنلی شي نو په دې د دنیا څه فایده نشي کېدی. خو په دې پیشنګویۍ کې خو د خدای پاک په فضل او په احسان او د حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم په برکت خدای پاک د دې عاجز دعا قبول کړه او د یو داسې بابرکت روح د رالېږلو لوڅې فرمایلی دی چې د چا ظاهري او باطني برکتونه به
په ټوله ځمکې خواره شي. बल्कि वही खाक उसके सर पर هغوی فرمایي उसकी आंखों पर उसके मुंह पर गिरकर چې یا خلکه زه څه څیز یم او څه مې حقیقت دی. څوک چې په ما حمله کوي هغه په حقیقت کې زما په پاک مطبوع یعنی په उसकी अदावत رسول الله उसके बुग़्ज़ से صلی الله علیه و آله وسلم حمله کول غواړي. ज़्यादा से خو هغه د یاد لري چې هغه به چیرې په نور خاورې ونه چولی شي، بلکې ما خاوره به د هغه په خپل سر، د هغه په خپلو سترګو او د هغه په خپله خوله راشي، هغه به په ذلیل او رسوا شي. खुदा ताला तुम्हारे की او زمونږ د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم شان او شوکت د هغه په عداوت او د هغه په بغض به څه کم نشي، गैर मुस्लिमों के साथ بلکې خدای پاک به زیات نه زیات ظاهر کی. तो आपने ये کله چې سحر کیږي نو تاسو نور د راختونه ودرولی شئ. همدغه شان تاسو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صداقت نور ته هیڅ نقصان نشي رسولی. خدای پاک دې ستاسو کینې او ستاسو بخل لرې کړي. इस्लाम की बरतरी और आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम په دغه اعتراض کوونکو کې غیر مسلمو سره سره ځینې مسلمانان هم شامل وو. जो چله چې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا چیلنج ورکړی وو जिनका او تنبیه ورته فرمایلی وه. इससे पहले بهرحال د دې پیشنګویۍ د لاندې لکه څنګه چې موږ ټول خبر یو د کال 1889 د مارچ په میاشت کې هغه مود زوی پیدا شو چې د اسلام برتری उसकी अजमत और शौकत का ही पता लगे او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شان او شوکت قائمولو لپاره मुक़द्दस इस्लाम ने هغه نمایانه کارونه سرته ورسول چې تر څو چې دنیا آباده ده هغه کارونه بیا ساتل کېږي राज मुनीर او غیر هم د اعتراف کړی دی. शान हाय रब कदीर के नाम से तारीफ फरमाया. د دې نه مخکې چې زه د حضرت مسلمو د ځینو کارنامو ذکر وکړم، دا ضروري ګڼم چې د پیشنګویۍ اصل الفاظ وړاندې کړم او دا دې لپاره چې دا پیشنګویۍ د بار بار زموږ وړاندې راشي او موږ د دې د عظمت او شوکت او د حقیقت نه خبر شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام په خپل کلم په 16 فروری کال 1886 یو اشتهار تحریر فرمایلی وو چې سرخط رساله سراج منیر مشتمل بر نشان های رب قدیر وو. دا د امرتسر ریاض هند نومي اخبار کې په 1 مارچ کال 1886 د ضمیمې په تور چاپ شوی وو. په دې اشتهار کې حضرت مسیح موعود علیه السلام لیکلی وو د دغو دریو قسمونو پیشنګویانو کې چې کومې به په دې رسالې کې سره د ټولو تفصیلاتو چاپ کیږي. وړومبی پیشنګویي د دې اخر باره کې ده. نن د عیسوي 86 کال د فروری د میاشتې په 16 چې د جمادی الاول 15 نیټه ده د ایجاز او د اختصار پر رعایت د نمونې په تور الهي کلمات دلته لیکم. تفصیل به په رساله کې درج شي ان شاء الله تعالی. د خدای پاک په الهام او په اعلام وړومبی پیشنګویي لوی برتر او رحیم خدای چې په هر څیز قادر دی جل شانه و عز اسمه बताने का सबब है तेरे लिए मुबारक कर दिया सो कुदरत और रहमत और कुर्बत का निशान तुझे दिया जाता है. و جل شانه و عز اسمه هغه زه په خپل الهام مخاطب کړی یم او ماته فرمایلی دي और फतह और जफर की कलीब तुझे मिल چې د پیشنګویۍ اصل الفاظ زیاتره په اردو کې دي. دا یې پښتو ترجمه ده. بس اسلام فرمایي چې خدای پاک زه په خپل الهام مخاطب کړی یم او ماته فرمایلی دي چې څه چې تا مانه غوښتي وو د هغې په موافقت زه تاله د رحمت یو نشان در کوم. ما ستا تضرعات واورېدل او ستا دعاګانو له مې په خپل رحمت د قبولیت درجه ورکړه او ستا سفر چې د هوښیارپورو د لودیانې سفر وو تا لپاره مبارکه کو. نو د قدرت د رحمت او د قربت نشان تاله ورکړی کېږي. د فضل او د احسان نشان تا ته عطا شو او د فتح او د ظفر کلید تا ته ترلاسه شو. یا مظفره په تا د سلام وي. خدای پاک دا وویل دې لپاره چې کم خلک ژوند غواړي هغوی د مرګ د پنجې نه خلاص شي او کم چې په قبرونو کې خښ پراته دي هغوی د بهر راشي او دې لپاره چې د اسلام عزت او د خدای د کلام مرتبه د خلکو ته ښکاره شي او دې لپاره چې حق سره د خپلو ټولو برکتونو راشي
او باطل سره د خپل ټولو نحوستونو تختی او د لپاره چې خلک د پوي شي چې زکات ډېر مسه چې غوړم کوم او د لپاره چې هغه د یقینو کې چې زه تاسو سره یم او د لپاره چې کم خلک د خدای په وجود ایمان نه راوړي او خدای او د خدای د دین او د خدای د کتاب او د خدای د رسول محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته د انکار او د تکذیب په نظر ګوري هغوی دی یو ښکاره نشان بیا مومي او د مجرمانو لاره د ښکاره شي نو پتا دې زیری وي چې یو ښکلی او پاک الګ به تاله درکړی کېږي یو ذکي غلام الګ به تاله درکړی کېږي دا الګ به امستا د تخم نه امستا ذریت او نسل به وي خدای پاک دلته هر قسمه ابهام ختم کړی دی چې دا الګ به وروسته راتلونکي نسل کې نه پیدا کېږي بلکې د حضرت مسیح موعود علیه السلام خپل زوی به وي فرمایي ښکلی پاک الګ ستا د مېلمه په طور را روان دی د هغه نوم اموایل هم دی په انجامیاتم کې چې کومه پوره پیشنګویي په عربی کې لیکل شوې ده الته ایمانویل لیکل شوی دی نو اصل هم ایمانویل دی بیا فرمایي چې د هغه نامه ایمانویل او بشیر هم ده هغه له مقدس روح ورکړل شوی ده هغه د رجس نه پاک دی هغه د خدای نور دی برکتی د هغه چې اسمان ناراضي هغه سره فضل دی چې د هغه د راتلو سره برازي هغه به صاحب شکو صاحب عظمت او دولت به وي هغه به دنیا ته راځي او په خپل مسیحي نفس او د روح الحق په برکت به ډېر خلک د بیمارو نه پاک کړي هغه د خدای پاک کلمه ده ځکه چې د خدای پاک رحمت او غیوري هغه په کلمه تمجید را لېږلې دی هغه به سخت ذهین او فهیم به وي او د زړه نه به حلیم وي او د ظاهري او د باطني علوم نه به ډک شي درې به د هغه په لاس لور شي دوشنبه د مبارکه دوشنبه فرزند دلبند گرامی ارجمند مظهر الاول والآخر مظهر الحق والعلا کان الله نزل من السماء دا هغه نزول به ډېر مبارک او د خدای پاک د جلال د ظهور موجب بوي نور را روان دي نور کم چې خدای پاک د خپل رضامندۍ په اطر ممسوح کړی دی مونږ به په هغه کې خپل روح اچو د خدای سوره به دغه په سر وي هغه به زر زر لویږي او د اسیرانو د خلاصۍ سبب به جوړیږي او د ځمکې ګوټ ګوټ کې به دغه کې به هغه شهرت بیا مومي او کامونه به دغه نه برکت ترلاسه کوي او بیا به هغه خپل نفسي نقطه اسمان ته اوچت کړی شي وکانه امر مقضیه لکه څنګه چې ما ویل چې دا د هغه زوی صفات وو خصوصیات وو او بیا یو دنیا د دې گواه شوه چې هغه زوی پیدا شو تر 250 کالو پورې په خلافت باندې متمکن وو او په دنیا باندې د خپل خصوصیاتو برتری ثابتولو نه پس د دنیا نه رخصت شو که دا خصوصیات په جوړتیا کې وکتل شي او د حضرت خلیفۃ المسیح ثانی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد المصلح الموعود د ژوند جاج واخیستل شي نو دې لپاره به بیا ډېر زیات کتابونه لیکل پکار وي په یوې خطبه یا په یو تقریر کې د هغوی د ژوند او د کارنامو احاطه نشي کېدی جماعت هر کال په دې حواله په 16 فروری جلسې کوي او مقررین او عالمان د خپل ذوق او د علم مطابق د مضمون بیانوي ما هم ډېر ځله دا مضمون بیان کړی دی او حضرت خلیفۃ المسیح ثالث او حضرت خلیفۃ المسیح رابع هم بیان کړی دی خو موږ دا نشو ویلی چې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه د ژوند او د دغه پیشنګویي مکمله احاطه وشوه او هر څوک په پوه شو بهرحال نن به هم زه د دې پیشنګویي په حواله د حضرت مسلم موعود د ژوند ځینې خبرې وړاندې کوم د دې پیشنګویي په حواله نه بلکې د دې یو اړخ نیم په حواله به دا خبرې وي او دا به ویم چې خپل او پردي څنګه د هغوی د علم او د عرفان نه متاثره شوي وو دې نه مخکې زه د حضرت مسلم موعود د کتابونو لیکچرونو او د تقریرونو هم یوه جایزه وړاندې کول غواړم
هغه وخت د ریکارډینګز باقاعده نظام موجود نه وو. د هغوی ځینې لیکچرونه او تقریرونه مکمل موجود دي او ځینې نشته. زود نویسانو به لیکل کول ورسره او ځینې وخت به پوره طور به هغه ونه لیکلی شو. فضل عمر فاونډیشن د حضرت مسلم موعود د کتابونو، لیکچرونو او د تقریرونو مجموعه د انوار العلوم په نامه چاپ کوي. تر دا وخت د انوار العلوم 40 جلدونه چاپ شوي دي او په دوی کې د حضرت مسلم موعود 633 لیکچرونه، تقریرونه او کتابونه راغلي دي. د فضل عمر فاونډیشن اندازه دا ده چې د دې کتاب 22 جلدونه به چاپ کیږي او داسې دا د لیکچر او د تقریرونو او د کتابونو د مجموعي شمېر به تقریبا 800 ته ورسي. 24 جلدونه چاپ دي. 15 نه تر 19 پورې جلدونه تیار دي خو لا چاپ شوي نه دي او په هغوی کې 163 تقریرونه، لیکچرونه او کتابونه وغیره راغلي دي. دې نه پس 3 نور جلدونه پاتې دي خو بهرحال دا شمېر به تقریبا 800 نمبره لاړ شي. همدغه شان د جمعې د اخترونو او د نکاح خطبې دي. نو تر اوسه چې کوم فهرست دی د هغې مطابق دا شمېر 2008 جوړیږي. اوسه پورې د خطبات محمود 28 جلدونه چاپ شوي دي چې پکې 1400 او 2 خطبې شاملې دي. د کال 1948 نه واخله تر کال 1959 پورې چې کومې خطبې دي هغه به 29 نه واخله تر 9 پورې جلدونه کې چاپ کېږي به او په دوی کې به هم 1500 خطبې نور شاملې شي. نو دا یوه عمومي وړه شانې خاکه ده د هغوی د علمي کارونو. او که هره خطبه او هر تقریر واورئ، هر لیکچر وګورئ، نو پکې د علم او د عرفان هغه ملغلرې دي او د علم هغه دریابونه پکې روان دي چې انسان ورته حیران شي. حضرت خلیفة المسیح ثالث یو ځل دا فرمایلی وو چې که د ظاهري او د باطني علوم نه د پر کېدو عمده یو اړخ که راواخیستی شي نو په دې کې دومره وسعت دی چې که د دې بیان شروع شي نو بیا بچره ختم نشي. په دې سلسله کې حضرت خلیفة المسیح ثالث دا فرمایلی وو چې د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ یو کتاب تفسیر کبیر دی چې هغه په خپله یو داسې عجیبه تفسیر دی چې که چا د هغې یوه برخه په غور لوستی وي نو مجبور به وي چې دا خبره تسلیمه کړي چې که دنیا کې که یو زبرګ پیدا شوی وي او هغه صرف همدا برخه د قرآن سره د تفسیري نوټونو چاپ کړی وي نو د دنیا په نظر کې هغه یو ډېر لوی زبرګ جوړولو لپاره به همدا کافي وه. خو صرف هم په دې بس نه دی، هغوی په قرآن شریف نور هم ډېر کتابونه لیکلي دي او حضرت خلیفة المسیح ثالث فرمایي چې د هغوی په خیال کې صرف په قرآن شریف باندې حضرت مسلم موعود بس 8,000 صفحې لیکلي وي. دا وخت چې کوم د تفسیر کبیر 10 جلدونه چاپ دي هغه تقریبا 6,000 صفحې جوړیږي. دې نه علاوه د سورتونو نوټونه دي او نور ډېر ځایونو کې په تقریرونو کې تفسیرونه بیان شوي دي چې هغه په دې کې شامل نه دي. د حضرت خلیفة المسیح ثالث چې هغه وخت لپاره کوم اجازه وه د هغې مطابق د تفسیر کبیر چې کوم 10 جلدونه دي په هغې کې وړومبي 2 سورتونه، هغې نه پس سوره یونس نه واخله تر سوره عنکبوت پورې یعنی 10 نه 29 سورت پورې تفسیر دی. بیا ترمنځ چې کوم سورتونه دي د هغې تفسیر نه دی چاپ شوی. او بیا سوره النبا نه تر سوره الناس پورې تفسیر شوی دی، یعنی کل د 59
دا 9 سورتونه دي چې تفسیر شوی دی او دا تفسیر د 6,000 صفحو دی او دا ډېر په نری خط لیکل شوی دی. که دا سم ولیکل شي نو د نن سبا په حساب د 12,000 صفحې جوړیږي. بهرحال دا به یو ځل بیا چاپ کېږي لګیا دی او انشاءالله زر به راشي. د قرآن شریف کل 114 سورتونه دي. نو دې مطلب دا چې 55 سورتونه لا په دې تفسیر کې شامل نه دي. بیا په کلام باندې د هغوی 10 کتابونه او رسالې دي. په روحانیات او اسلامي اخلاق او په اسلامي عقایدو باندې 11 کتابونه او تحریر فرمایلي دي. د سیرت او د سوانح په موضوع 14 کتابونه او رسالې دي. په تاریخ 4 کتابونه او رسالې دي. په فقه باندې هغوی 3 کتابونه او رسالې لیکلي دي. د هند د تقسیم نه مخکې په سیاستو باندې 15 شو د تقسیم او د پاکستان د جوړېدو نه پس 9 کتابونه او رسالې په دې موضوع هغوی لیکلي دي. د کشمیر په سیاست 15 کتابونه او رسالې دي. بیا د احمدیت سره مخصوص مسائل او تحریکات دي. په هغوی باندې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ تقریبا 100 کتابونه او رسالې لیکلي دي او د دوی نه علاوه هم بشمیره مضمونونه دي. او لکه څنګه چې ما ویلي وو چې دا شمیر په سوونو کې دی او د 800 نه برځي. د هغوی باره کې دا فرمایلی شوی وو چې علوم ظاهری اور باطنی سے پر کیا جائے گا. اور حضرت قیف المسیح ثالث فرمائی چې په دې یو نظر وکړو نو ظاهری علوم هم ښکاري او باطنی علوم هم. او بیا مزدار خبره خدا ده چې کله هم حضرت قیف المسیح ثانی حضرت مسلم موعود یو کتاب یو رساله لیکلې ده نو هر تن دا ویلي دي چې دې نه ښه په دې موضوع څه نشي لیکلی کېدی. سیاست کې چې هغوی قیادت سنبال کو یا کله چې هغوی د سیاست په میدان کې په د قائدانه حیثیت مشورې ورکړې دي نو لوی نه لوی مخالف هم مجبور شوی دی چې د هغوی قابلیت تسلیم کړي. نو د ظاهري او د باطني علوم نه د پر کېدو یو لوی تفصیل دی چې ذره مې برخې ته هم موږ نشو رسېدی. او لکه څنګه چې حضرت قیف المسیح ثالث فرمایلی وو چې د حضرت مسلم موعود مقام منلو لپاره صرف هم تفسیر کافي دی. یقینا چې په دې تفسیر کې هغوی د قرآن د فهم کمې نه وي قرآن د فهم کم نوی انداز وړاندې کړی دی او د علوم او د معارف کم جوړ رازونه پرانیستي دي. هغه تل لپاره هم د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ برخه ده. دا وخت به زه د هغوی تفسیر باندې چې کم د غیرو تفسیري دي هغه به وړاندې کړم. علامه نیاز فتح پوری حضرت مسلم موعود ته یو خط کې لیکي دا احمدي نه وو. هغوی لیکي چې د تفسیر کبیر 3 جلد نن زما مخې ته پروت دی او زه ډېر د غور په نظر ګورم لګیا یم. په دې کې هیڅ شک نشته چې د قرآن مطالعې باره کې ستاسو فکر یو بالکل نوې زاویه پیدا کړې ده او دا تفسیر د خپل نوعیت په لحاظ لومبی تفسیر دی چې عقل او نقل پکې سره د ډېر حسن یو ځای ښودلی شوی دی. ستاسو تبحر علمي، ستاسو د نظر وسعت، ستاسو غیر معمولي فکر او فراست او ستاسو د استدلال حسن د دې یو لفظ کې ښکاره دی. او زه افسوس کوم چې زه ولې تر اوسه بې خبره وم. کاش چې ما د دې ټول جلدونه کتلی وی. پرون د سوره هود په تفسیر کې حضرت لوط علیه السلام باره کې چې ستاسو خیالات راته معلوم شول نو زړه کې مې یو جوش پیدا شو او بې اختیاره په دې لیکلو مجبور شوم چې هاولای بناتي په تفسیر کې چې تاسو د مفسرین نه د جدا باس کوم اړخ خپل کړی دی د هغې ستاینه کول زما د امکان نه بهر خبره ده. خدای پاک د تاسو یوې اوږدې مودې لپاره سلامت وساتي. دا دعا وی هغه وخت کوله. بیا علامه نیاز فتح پوری پر یو بل خط کې لیکي تفسیر کبیر مې مسلسل د نظر وړاندې وي او د شپې ښه په التزام ګورم. زما په نظر کې دا څنګه دی دا خبره ډېر تفصیل غواړي خو مختصرا دا وګڼئ چې زما په خیال په اردو ژبه کې دا بالکل لومبی تفسیر دی چې تر ډېره حده د انسان ذهن مطمئنولی شي. دې کې هیڅ شک نشته چې ستاسو ادارې د دې تفسیر په ذریعه د اسلام کوم خدمت کړی دی هغه دومره لوی دی چې
جناب اختر علمي صاحب چې په پټنا یونیورسيټي کې د اردو د شعبې صدر وو یو واقعه بنای چې خپل سترګې لیدلې و دي کې چې ما د پټنا کالج د فارسی شعبې سابق صدر پروفیسور عبدالمنان بیدل صاحب له د حضرت المسیح ثانی د تفسیر کبیر یو څو جلدونه یو بل پسې ورکړل هغوی د دغو تفسیرونو نه دومره متاثر شول چې هغوی ځینې جلدونه د مدرسه عربیه شمس الهدى شیخانو لم ورکا او بیا یو ورځ هغوی هغه شیخان راوختل او تنه ته پوښتنه کو چې تاسو د باره کې څه خیالات دي یو شیخ ورته ویل چې په فارسی تفسیرونو کې د دې مثال نشته پروفیسور عبدالمنان ورته ویل چې د عربي تفسیرونو باره کې تاسو څه خیال دی نو په دې هغه شیخان لږ سات لپاره چوپ شول او بیا ویل چې ټول عربي تفسیرونه په پټنا کې نه ترلاسه کیږي د مصر او د سوریه ټول تفسیرونه چې انسان ولولي د مصر او د سوریه ټول تفسیرونه چې انسان ولولي نو مله بیا سم رائے قائمول شي پروفیسور صاحب بیا د قدیم عربي تفسیرونو ذکر شروع کو او ویل چې د مرزا محمود د درجه تفسیر په یوې ژبه کې نشته تاسو د مصر او د سوریه نه نوې تفسیرونه راوغواړئ او یو څو میاشتې پس بیا ما سره خبرو کوي نو په دې د عربي او د فارسی عالمانه کریان پاتې شول بیا سید جعفر حسین صاحب اډوکیټ د یو مختصر مکتوب نه پس یو مفصل مضمون هم صدق جدید نومې یو اخبار ته لګلې وو هغه کې هغوی د صدق جدید مدیر ته لیکي چې د دارالسلام د حصول په جدوجہد کې زه جیل ته لاړم نو په درېمه ورځ زما د اسیرې وجوهات په تحریري شکل کې مال راکړل شو چې پکې 13 کالو کې چې کوم زما تقریرونه وو دا هغوی اقتباسات ورکړل شوي وو الزام دا وو چې زه د هندوستان د حکومت تخته اړول غواړم او دلته یو اسلامي حکومت قائمول غواړم زه حیرانم چې زما په شان وړوکی انسان او د غر غوندې لوی انسان خو وروره ما محسوسه کړه چې زما د تقریرونو نه عمده شان مفهوم اخذ کېدی شو ما تاسو ته عرض کړی و چې زه یو مسافر هم چې لاره رانه ورکه وه منزل خو زما ټاکلی و خو د لارې نه خبر نه وم د مسلمانانو انجمن اتحاد المسلمین وی او کبل چرته جماعت د ټولو حل همدا دی وایي چې په بله ورځ په جیل کې ما د تفسیر کبیر مطالعه شروع کړه چې ځان سره مې روړی و دې له دا یو ملګري ورکړی و وایي چې دا مې ځان سره راوړی و جیل ته وایي چې په دې تفسیر کې ما د ژوند د ډک اسلام بیا موندو دوی احمدي نه وو وایي چې په دې کې هغه هر څه و چې ما لټول تفسیر کبیر چې مې ولوستو نه په وړومبي ځل مې قرآن سره پیژندنه وشوه او لکه څنګه چې تاسو ارشاد فرمایلی دي دا هغه مدیر ته دوی لیکي چې خپل مسلک پرې ښودل او بیا جماعت احمدیه کې داخلېدل چې د اسلام عالمانو ته نه یو ویرونکي څیز جوړ کړی دی داسې معمولي خبره نه ده خو چې حق څرګند شو نو بیا د خطرو پروا ما نه لرله خو خدای ته په سجدې کې پرېوتم او په زاره به مې ورته دا دعا کوله چې خدای ما ته صراط مستقیم وښایه یقین مې وکړ چې زما د سجدې ځای به د اوښکو نه لوند و او زما د سجدې ځای به په اوښکو لوند و او زه یقین لرم چې زما دعاګانې قبولې شوې ځکه چې زه په دې عقیدې مستحکم شوم چې احمدیت رښتونی دی او قادیان کې حضرت مرزا وسیم احمد په خدمت کې د خط په ذریعه دا خواست وکړو چې زه بیعت کول غواړم بیا وی چې زما د قید لویه برخه په سکندر آباد کې تیره شوې ده د هغه ځای جیلر یو مسلمان او علم دوست انسان و د قیدیانو ټول خط او کتابت د دغو خلکو په علم کې وي ځکه چې د دوی دستخطونو نه پس د قیدیانو خطونه لیږلي کېږي او د دوی په حواله کېږي دا څه خبره نه وه خو د جرأت د کمۍ د لاسه به زما کوشش اکثر دا و چې کم خطونه زه قادیان ته لیږم هغه د حکامو په نظر کې را نه شي مجلس اتحاد المسلمین د حیدرآباد یو داسې جماعت دی چې هر څوک یې خوښوي نو د جیل عمله او د جیل ټول قیدیانو به هم ما سره د ډېر د مینې او د عقیدت سلوک کولو وایي چې د پیرهدارانو نه بغیر به ما سره چا ملاقات نشو کولی نو وایي چې په دغو ټولو وجوهاتو زما خطونه به د حکامو د نظر نه بالا قادیان ته ولېږلی شو
خو د قادیان نه به چې کم خط راتلو هغه به په هر صورت د جیلر نظر نه تېرېدو. نو کله چې د قادیان نه بیت فارم راغلو نو په جیل کې ډېر شور جوړ شو او راز پاتې نه شو. اخر هغه جیلر مال راغلو زما خط سره د بیت د فارم هغوی سره وو. ما سره ډېرې په همدردۍ خبرې وکړې چې دا تاسو څه کوئ لېږئ د قرآن دا تفسیر پرېږدئ. زه به تاسو له د مولانا ابوالکلام آزاد او د مولانا مودودي تفسیرونه راوړم، ستاسو خیالات به سم شي. نو وایي چې هغوی هغه دواړه تفسیرونه راوړل چې په اصل کې ترجمې دي او چرته پکې تفسیر شوی دی. خو د بیت فارم لېږلو نه مخکې ما د هغو دواړو تفسیرونو مطالعه وکړه. د تفسیر کبیر طالب علم کې دومره اهلیت پیدا شي چې هغه په نورو ټولو تفسیرونو تنقید کولی شي. نو ما جیلر صاحب ته وښودل چې په هغه دواړو تفسیرونو کې کم مقامات ابهام لري، چرته ترجمه غلطه ده او کم ځای کې معنی محدودې دي. او دا کار ما لپاره آسان ځکه شو چې په تفسیر کبیر کې د قرآن لغت موجود دی، لا یمسه الا المطهرون، صرف مطهر خلق به د دې په معنو پوهیږي. وایي چې دا تفصیل ما دې لپاره لیکلی دی چې زه د ځان نه دا الزام لرې کم چې ما بیعت کولو کې د عزلت نه کار اخیستی دی. ما د اغیارو تفسیرونه لوستي دي او بیا مې تفسیر کبیر لوستو او د دواړو موازنه مې چې وکړه نو پوه شوم. بیا وایي چې ما چې د بیعت فارم ولېږلو نو بیا په دعاګانو کې مصروف شوم چې خدای خبر بیعت به مې قبلېږي او که نه. نو وایي چې زما اندېښنه غلطه نه وه. زما بیعت قبلولو نه مخکې حضور وفرمیل چې د یو احمدي مسلمان دا فرض دی چې د حکومت وفادار به وي او د قانون په دایره کې به هر کار کوي. ما ورته وویل چې د حضور تفسیر دا ټولې خبرې زما په زړه نقش کړې دي. او یو څو ورځو پس قادیان نه خبر شوم چې زما بیعت قبول شو نو په سجدې کې پرېوتم. بیا وایي چې ما په تفسیر کبیر کې یو ځای کې لوستي وو چې کوم خلیفه به چې مسلم موعود وي هغه به د اسیرانو لپاره د رهایۍ موجب وي. نو وایي چې ما حضور ته خواست وکړو چې زما رهایۍ لپاره دعا وکړئ. حضور دعا فرمایله چې خدای پاک دې ستاسو د رهایۍ سامان جوړ کړي. د هغې نه یو څو ورځو پس دوی وایي چې زه رها شوم. د خلیفه موعود باره کې چې دا کم پیشنګویي ده چې د هغه په لاس به اسیران خلاصۍ بیا ومي، نو زه د هغه یو ژوندی ثبوت یم. بیا د امریکا او د یورپ مختلف مغربي مفکرین دي، د هغوی مثال به وړاندې کړم. A.J. Arbery یو برطانوي مستشرق دی، د عربی او د فارسی او د اسلامیت سکالر دی. دوی وایي چې د قرآن شریف دا نوې ترجمه او تفسیر یوه ډېره لویه کارنامه ده. دا د هغو 5 جلدو ذکر دی چې کوم په انګریزۍ کې دی. دا موجوده جلد د دې کارنامې وړومبی منزل دی. 15 کاله مخکې د قادیان جماعت احمدیه محققین او عالمانو د عظیم الشان کار شروع کړی و. دا کار د مرزا بشیر الدین محمود احمد حوصله افزا قیادت کې روان و. کار ډېر لوی و، یعنې دا چې د قرآن د متن یو داسې ایډیشن چاپ کول پکار دی چې ورسره سمه د انګریزي ترجمه وي او ترجمه سره د هر آیت تفسیر هم پکې پکار دی. وړومبی جلد دا وخت چې زما مخې ته دی، دې کې د قرآن 9 سورتونه دي او شروع کې یوه اوږده دیباچه ده چې مرزا محمود پخپله لیکلې ده. په دې دیباچې کې هغوی لیکلي دي چې هر څه چې په دې تفسیر کې بیان شوي دي هغه د هغو معارفو ترجماني کوي چې کوم د سلسله احمدیه بانی خپلو کتابونو او موضوعونو کې بیان فرمایلی دي، یا بیا د هغوی خلیفه اول یا بخپله حضرت محمدو چې د بانی سلسله دویم خلیفه دی بیان فرمایلی دي. نو ځکه موږ دا ویلی شو چې دا ترجمه او دا تفسیر د جماعت احمدیه د فهم قرآن صحیح ترجمانی کوي. بیا صرف هم دوی نه دي بلکې نور هم دي. عربیانو کې هم د سوریا یو ډاکټر انس صاحب دی، هغوی وایي د حق او د نور په لټون کې به د مختلفو عالمانو تفسیرونه او کتابونه ولوستل
چې پکې د سلطان العارفین محی الدین عربي او د محمد بن علي الحاتمي الطائي وغیره تفسیرونه هم شامل وو. خو په یو تفسیر کې هم هغه خوند او خوږوالی نه وو چې کوم د حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد په تفسیر کې بیا موندو. زما روح او بدن ته د کمو کشفونو تجربه وه. ما د هغوی تفسیر لټولو او بیا د جماعت په ویب سایټ باندې چې کوم تفسیر کبیر موجود دی د هغې مطالعه مې وکړه، نو هغې کې راته نور او صداقت ښکاره شو چې زما زړه یې وګټلو. بیا د مراکش جمال صاحب لیکي د دوی به حضرت المسیح رابع سره اوږد خطو کتابت روان و او وی چې په هغه موده کې لیکله چې د هغوی د خطو کتابت کېدو وی نو د مرکز له طرفه ماله د تفسیر کبیر د وړومبي جلد تحفه راواستولی شوه. بیا چې کله دا تفسیر مې ولوستو او نورو تفسیرونو سره مې د دې موازنه وکړه، نو د ځمکې او د اسمان فرق راته ښکاره شو. په دې کې الهي علومو او د حکمتونو اصل بیان شوی و او د شریعت د مغز خلاصه او په نورو تفسیرونو کې خو تش په پوسټ اکتفا شوی وي. د دې تفسیر مطالعې زما زړه ته د اسلام یو داسې حسین تصویر وړاندې کو چې روح ته مې ورکوز شو. بیا د حضرت مسلم موعود د لیکچرو چې کوم اثر پغیار و هغه هم د هغوی د جبر علم یو اعتراف دی. د دې به یو څو مثالونه وړاندې کړم. د پنجاب لټرري لیګ په تحریک چې لیډر د پنجاب یونیورسټۍ سره تعلق لرلو، حضرت مسلم موعود منظوره کړې وه چې په لاهور کې به هغوی 2 لیکچرې ورکوي. د هغې مطابق د حضور وړومبی لیکچر د دنیا په ژبو کې د عربی ژبې مقام په موضوع په 21 مئی کال 1934 د مال روډ لاهور په YMCA هال کې شروع شو. د دې صدارت ډاکټر برکت علي صاحب MA PhD کولو چې د اسلامیه کالج پرنسپل وو. د حضور لیکچر یوې نیمې ګنټې پورې جاري وو چې سامعینو ډېر په غور واورېدو. د لیکچر په اختتام صدر صاحب د شکریې نه پس د حاضرینو پام دې طرف ته وګرځولو چې دې لیکچر نه فایده اخیستل پکار ده او د دې خواهش اظهار یې وکړو چې د داسې علمي مضمونونو د اورېدو موقع بیا دې ترلاسه شي. په سامعینو کې د هرې علمي طبقې او د هر خیال خلک موجود وو. لالا قمر سین صاحب چې د کشمیر پخوانی چیف جسټس او د لالا بھیم سین صاحب زوی دی هغوی ملته موجود وو. هغوی د حضور لیکچر او د صدر صاحب تقریر نه پس د شکرګزارۍ اظهار لپاره یو تقریر په انګریزي کې وکړو او هغوی وویل چې نن قابل لیکچرر د عربی ژبې په فضیلت چې کوم مزیدار او معرکة الآراء تقریر وکړو، نو ما چې دا واورېد نو زه ډېر خوشحاله شوم. هغوی ویل چې کله چې زه دا تقریر اورېدو له راغلم نو زما خیال دا و چې دې کې به دا مضمون هماغه شان بیانېږي لکه څنګه چې پخواني خلک بیانوي، او هغه داسې چې لکه د یو عرب نه چې یو ځل د عربی ژبې د فضیلت وجې باندې کې پوښتنه وشوه، نو هغه وویل چې په 3 وجو د ژبې ته فضیلت حاصل دی. وړومبی وجه خو دا ده چې زه د عرب اوسېدونکی یم، دویمه ده چې دا د قرآن ژبه ده، او درېیمه ده چې په جنت کې به عربي ویل کېږي. نو وایي چې خیال مې دا و چې د عربی ژبې فضیلت په بیان کې به داسې خبرې وړاندې کېږي. خو کوم لیکچر چې ورکړی شو نو هغه یو عالمانه او فلسفیانه شان لرلو. مرزا صاحب د یقین وکړي چې ما د دې لیکچر هر حرف سره د پوره توجه او کامل غور اورېدلی دی او ما له دې نه ډېر خوند او فایده ترلاسه کړه. زه امید لرم چې د دې لیکچر اثر به تر ډېرې مودې پورې زما په زړه قایم وي. بیا سید ابوالقادر صاحب MA د لاهور د اسلامیه کالج وایس پرنسپل او د تاریخ د شعبې صدر په
په اسلامیه کالج کې اسلام او د اشتراکیت په عنوان اخبار سن رایز لاهور کې یو نوٹ ورکړی دی چې یو برخه به دلته ولیکو. وایي چې د اسلام کا اقتصادي نظام په موضوع ماته د جماعت احمدیه د امام مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب د لیکچر اوریدو فخر ترلاسه شو. دا لیکچر هم لکه د هغوی د نورو لیکچرو په شان چې کوم اوریدلی دي د انسان عالمانه خیالات روښانه کوي او د معلوماتو نه ډک دی. مرزا صاحب قابلیت د خدای پاک له طرف حاصل کړی دی او د دې موضوع په هر اړخ هغوی عبور لري. په دې وجه د هغوی دا خیالات دا استحقاق لري چې موږ ورته د قدر په نظر وګورو او توجه دې پې وکړو. بیرونی دنیا کې هم دا کتاب خپرول پکار دی. عموما دا ګڼل کېږي چې د اسلام اقتصادي نظام نظریه مودودي صاحب وړاندې کړی وه، حالانکې هغې نه ډېر مخکې حضرت مسلم موعود دا یو ډېر عالمانه تقریر فرمایلی و چې په کتابي صورت کې چاپ شوی و. اوس د دې انګریزي ترجمه هم شوې ده. انګریزي دانان چې کوم احمدیان دي او کوم چې په معاشاتو کې دلچسپي لري کم خلک، نو هغوی هم دا کتاب ورکول پکار دی. بیا دغه لیکچر باندې لالا رام چند مچندا صاحب صدر تقریر دی. وایي چې زه ځان ډېر خوش قسمته ګڼم چې دومره قیمتي تقریر د اورېدو موقع ماته ترلاسه شوه او زه په دې خوشحاله یم چې د احمدیت تحریک ترقي کوي او نمایانه ترقي کوي لګیا دی. دا کم تقریر چې تاسو اوس واورېدو په دې کې حضور ډېرې قیمتي او نوې خبرې بیان فرمایلې دي. د دې تقریر نه ماته ډېره فایده وشوه. بیا وایي چې دا زما غلطي وه چې ما به دا ګڼل چې اسلام په خپلو قوانینو کې صرف د مسلمانانو خیال ساتلی دی، د غیر مسلمو پکې لحاظ نه دی شوی. خو نن د جماعت احمدیه د امام د تقریر نه خبر شوم چې اسلام د ټولو انسانانو ترمنځ د مساوات تعلیم ورکوي. دا مې چې واورېدو نو ډېر خوشحاله شوم. زه به خپلو غیر مسلمو ملګرو ته به دا وایم چې د داسې اسلام عزت او قدر کولو کې تاسو څه عذر لرئ. بیا وایي چې زه د جماعت احمدیه د امام بار او په لکونو شکر کوم چې هغوی خپل د انتهایی قیمتي معلوماتو نه ډک تقریر نه موږ مستفیده کړو. نو دا صرف په یو اړخ یو تت شان نظر و، یعنی د ظاهري او باطني علومو باره کې چې کومه خبره په پیشنګویي کې درج ده. حضرت مسلم موعود چې د علم او د عرفان کومه خزانه موږ له راکړې ده، خدای پاک دې د هغې د لوستو توفیق موږ له راکړي. او لکه څنګه چې د هغوی د مضمونونو عنوانونو په عمومي فهرست کې ما ویلي وو چې د مختلفو قسمونو مضمونونه دي، نو خدای پاک دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغوی نه استفاده مو کو او خپل علم او عرفان په هم زیات کو. دا وخت د منظور نه پس به یو جنازم کو. دا د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د یو عضوي جنازه ده. دی د حضرت سارا بیگم صاحب د وطن نه پیدا شوی وو چې د بهار اوسیدونکي وه. د دوی نامه مکرم مرزا حنیف احمد صاحب ده. دوی په 19 فروری 9 بجې په طاهر هارت انسټیټیوټ ربوی کې د 2 کالو په عمر کې وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. دوی زما ماما هم وو. په 24 مارچ کال 1932 دوی پیدا شوي وو او حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د خپلو ټولو زامنو په شان دوی هم له وړوکوالي راڅخه وقف کړي وو. په دې لحاظ د دوی د تربیت او د تعلیم ټول مراحل سرته رسولي شوي وو. دینی تعلیم دوی په جامعه احمدیه او مدرسه المبشرین کې حاصل کړی وو. میټریک یې پرایویټ پاس کړی وو. 1958 کې بی اے کړی او بیا د لاهور لا کالج نه په کال 1962 کې په دې شرط LLB کړی وو چې پریکټیس باندې کوي.
په 1922 کې دوی د سلسلې خدمت لپاره د ملک نه بهر لاړل. د 1922 نه واخله تر 1929 پورې دوی د سیرالیون د سیکنډري سکول د پرنسپل په تور د خدمت توفیق ترلاسه کو. علمي شخصیت لرلو. د 20 کالو زیار او تحقیق نه پس دوی د قرآن په حواله د حضرت مسیح موعود علیه السلام د تحریر او د تفسیر چې کوم یو جوهر دریاب دی د هغې احاطه یې کړې ده او د هغوی قیمتي ارشادات او اردو، فارسی او عربي اشعار او الهامات را جمع کړي دي او د حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تعلیم فهم قرآن په نامه یو ډېر ښه او ضخیم کتاب مرتب کړی دی چې کال 2004 کې چاپ شوی دی. همدغه شان د حضرت مسیح موعود علیه السلام د عربي او فارسی او د اردو اشعار راغونډ کړي دي او د ادب المسیح په نامه یو بل کتاب هم چاپ کړی دی او دا یو لوی شاهکار دی. د دې واده په کال 1959 کې مکرم سید زین العابدین ولی الله شاه صاحب چې د حضرت خلیفة المسیح رابع ماما وو د هغوی لور طاهره بیگم صاحب سره شوی وو او د دوی 4 بچي وو. یو ګران مرزا سلیمان احمد صاحب چې په امریکا کې دی او بیا 3 لوڼې دي. امت المؤمن حنا چې د ربوی ډاکټر خالد احمد تسلیم صاحب اهلیه ده. مینا مبارکه صاحبه چې د مرزا حسن احمدی اهلیه ده او احمد السمی د فاروق احمد خان صاحب اهلیه ده. سیرالیون کې چې څومره موده دوی وو نو د دوی اهلیه بیانوي چې بو خار کې په وړومبي ځل چې د جومات په سکول کې د ساینس بلاک قیام شوی وو نو د دې بلاک تعمیر لپاره به دوی ټوله ورځ ولاړ وو او قمر سلیمان صاحب د سیرالیون په دوره چې تللی وو نو ویلې چې هلته خلک تر اوسه صاحب ډېر یادوي. د یتیمانو به ډېر خیال ساتلو او ډېرې په خاموشۍ به د هغوی مدد کولو. د خپلو ملګرو به ډېر خیال ساتلو. مرګرتیا به خامخا سرته رسوله. د دوی یو جفت ملګری و چې وفات شوی و، بچي ترې نه واړه پاتې وو. دوی د هغه د ماشومانو ډېر خیال وساتلو او هغوی له یې ودونه په خپله وکړل او داسې د مرګرتیا دا تعلق هغوی ډېر ښه پوره کو. د حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه په اولاد کې په فارسی ژبې د ټولو نه زیات عبور هم دوی ته حاصل و. د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو جوهره مطالعه کوله او د فهم القرآن دا کم کتاب چې دوی لیکلی دی هغه دومره مطالعه نه بغیر اډو ممکن هم نه و. د هغوی اهلیه ما ته په خپله ویلي دي چې ځینې کتابونه یا شاید چې ټول کتابونه هغوی 15 ځله په خپله لوستي دي. قادیان سره غیر معمولي مینه لرله. یو څو کالو راځي د هغوی صحت ډېر خراب و خو بیا هم تیر 2 کاله باقاعدګۍ سره دوی جلسه قادیان ته تللي وو. په دعا ډېر یقین لرلو. د هغوی لور وایي چې یو ځل د یو صحابي کیسه بیانه کړه چې په جنت کې د هغوی درجې زیاتې دي او هغوی خیال کولو چې زما عمل خو داسې نه و. نو په دې هغوی ته ویلی شو چې تا کم نیک اولاد دنیا کې پرېښی دی هغه هر وخت تا ته دعا کوي او په دې هره ورځ ته درجه زیاته شوې وي. نو خپلو بچو ته به نصیحت کولو چې ما ته به دعا کوئ. خدای پاک دیو کې چې د دوی اولاد دې هم په نیکۍ قایم وي. کومې دعاګانې چې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه خپل اولاد او خپل جومات لپاره کړې وي د هغوی دې دوی مزداق شي. د هغوی ماشومان هم او د خاندان نور خلک او جومات هم. حضرت مسلم موعود د خپلو ماشومانو لپاره دا دعا وکوله چې هغوی او د هغوی اولاد او مخکې بیا د هغوی اولاد هم خدای پاک ته دا ویلي وو چې تر ابده د دوی ستا امانت وي. داسې امانت چې شیطان پکې هیڅ خیانت ونه کړی شي او همیشه د دوی دین په دنیا. خدای پاک د محترم مرزا حنیف احمد صاحب سره د رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي. د هغوی درجې دې زیاتېږي. خدای پاک د دوی ماشومانو له هم توفیق ورکړي چې هغوی د هغې وینې حق پوره کړي چې کومه طرف ته هغوی منسوبېږي. ما سره د دوی ډېر ژور تعلق و
مخکې هم او خلافت نه مخکې هم او د خلافت نه پس خو د مینې د تعلق نور هم ډېر زیات شوی و خو په دې کې بیا د عاجزۍ او د اخلاص او د وفا اظهار او بې انتها اظهار مو و خدای پاک دې د دوی درجې زیاتې کړي او د دوی اولاد له هم خلافت سره د یو خاص تعلق جوړولو توفیق الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.